بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د 40 اولنی حدیث د هغې آغاز کوو. نو حدیث دی عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. دا اولنی حدیث دی د 40 النووي او دا حدیث روایت کړی دی امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. حضرت امیر المؤمنین کنیت چې دی نو هغه څه دی؟ ابو حفص دی. ابو حفص او ابو حفص په اصل کې ویل کېږي د شیر بچی ته، یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په بهادرۍ کې او په قوت کې خلکو د هغې تشبیه به د څه سره ورکوله؟ د شیر سره، چې د شیر پلار دی. د دې وجې نه عربو به صرف کنیت چې دی نو دا په د بچي په وجه باندې نه ایښودو چې ګینې په دغه نوم باندې بچی و او هغې به ځان ته په دغه نوم باندې کنیت ایښودو، بلکې هغوی به دغه شانتي د یو خصلت په وجه باندې هم هغه سړي ته یا هغه سړي به خپل ځان ته دغه کنیت او دغه نوم ایښودلو. دې فرمایي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې انما الاعمال بالنیات، چې د ټولو اعمالو دارومدار دا په نیتونو باندې دی. چې دی نو دا اکثرو محدثینو د خپلو کتابونو په ابتدا کې لیکلی دی او دا په دې وجه لیکل دی چې د حدیثو د علم دا یو ډېر عظیم علم دی، خو د ټولو نه اول تاته دا خبره کوي چې کله ته یو کار شروع کړې نو په ابتدا کې به څه کوې؟ نیت دا به برابر وساتې. چې کله دې عمل برابر و نو ستا دا کم عمل چې ته کوې او دا کم حدیث ته وایې نو په دې باندې به الله رب العالمین تاته اجر درکوي، او که نیت دې ټیک نه نو الله رب العالمین به اجر. انما لکل امرئ ما نوى، او یقینا د هر سړي لپاره هغه څه دي چې کوم د سړي د هغې لپاره نیت وکړي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، د چا هجرت چې د الله او د الله د رسول طرف ته وي نو الله رب العالمین ته دغه هجرت ته د قبول له او مقبول له. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. او که چېرته د یو سړي هجرت دا د الله د رضا لپاره نه و بلکې د هغه پکې نیت بل څه و، دنیا حاصلولو یا د یو زنانه سره نکاح کول مقصود نو هغه به ورته حاصل شي، خو لیکن د الله رب العالمین رضا او اجر به دا به ورته نه ملاوي. د ټولو نه اول د دې حدیث شان ورود هغه داسې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړو نو په مسلمانانو کې بعضې کسان داسې وو چې هغوی د الله د رضا دپاره او د دین په خاطر باندې هغوی هجرت نه و کړی. په هغوی کې یو کس چې و نو هغه په تاریخ کې په مهاجر ام قیس باندې څه دی؟ مشهور دی. یعنی ام قیس دا یو زنانه وه په مدینه کې او د مهاجر ام قیس ته دعوت ورکړو چې ته هجرت وکړه راشه نو زه به ستا سره څه وکړمه؟ نکاح وکړمه. نو دا د مکې نه د دغه ام قیس په سره په نکاح کولو په نیت باندې روان شو چې زه به ورسره نکاح وکړمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبره راورسېده او دا خبره مشهوره شوه، نبی علیه الصلاة والسلام یو کلي قاعده ذکر کړه، وایي چې کله یو سړی دا هجرت کوي د چا دپاره؟ د الله او د رسول دپاره. یعنی کوم مسلمانانو چې مدینې ته هجرت کړل یا په آینده کې د الله د دین دپاره د الله د رضا دپاره هغه هجرت کوي نو دا الله ته قابل او مقبول دی. او که چېرته د یو انسان هجرت هغه د یو د څه دپاره د دنیا د حاصلولو دپاره یا د بل څه مفادو دپاره او په نیت کې د الله رضا نه وه نو دا هجرت الله ته قبول نه دی. بیا چې یاره یو سړی چې دی نو هغه هجرت کولی شي د دنیا دپاره او که نه شي. مونږ خو ویله که نه چې د دنیا دپاره د هجرت وکړو دنیا به میلاو شي، خو الله رضا نه. نو په دې کې اصل کې ګورې دا خبره د ځان سره یاد وساتئ چې د دې مطلب دا نه دی، بلکې که ستا نیت دا خالصو او تا د یو نیک کار کولو دپاره تلې اگر چې هغه د دنیا یو کارو او تا یو نیک مقصد خپل څه کو حاصلولو نو په هغې باندې الله رب العالمین اجر درکوي. څه درکوي؟ اجر درکوي. او هغه څنګه؟
په هغه باندې زموږ سره دلیل سره دلیل پکې دا دی چې کله الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الارض مراغما كثيرا وایي چا چې په ځمکه کې هجرت وکړو نو هغه به څه وکړي هغه به ډېرې پیدې بیا مومي نو یعنی مطلب دا دی چې هجرت سره برکات راځي هجرت سره راځي برکات او نفع راځي الله رب العالمین انسان ته فائدہ ورکوي او دا اصل وجه دا ده چې دا مسافر چې دی نو د خپل کلی پرېښي خپل اهل و عیال پرېښي خپل ګاونډیان پرېښي خپل رشته دار خپل یاران خپل دوستان دای پرېښي او دغه شانتي د مشقت او د سختو ژوند تیری الله رب العالمین د دې د قربانو قدر کوي او په دې وجه باندې الله رب العالمین دا غي مرسته کوي حدیث هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې کم سړی هغه لاړو او د خپل اهل و عیال د پاره هغه کسب کوي هغه مال ګټي نو وای دا د الله په لار کې دی نو چې یو سړی د الله په لار کې نو د الله رب العالمین مدد دا ور سره شامل حال وي نو چې کوم مسافر رونه دي هغه تللی دي بهر ملکونو کې مزدوري کوي نو چې دا هغه نیت خالص دا خبره چې موږ د خپل اهل او عیال لپاره مال وګټو د هغه خرچي برداشت کو د غرنګي د غریبانو خلکو موږ مدد وکړو نو په دې باندې ورته الله رب العالمین څور کوي اجر ورکوي نو چې کله هجرت دا د یو غلط کار د پاره نه او د دنیا د یو بل مقصد د پاره او نیت دی خالص وي نو په دې باندې هم الله رب العالمین تعالی څه درکوي اجر درکوي خو کله یو غلط کار د پاره د هجرت کاوه نو بیا پاغي کی ته اجر او ثواب نه ملاويږي بیا په دې حدیث باندې اورینټالیست او دغه رنګي منکرین حدیث هغه څه کوي اعتراضات کوي او اعتراضات هغه داسې کوي وای چې دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خاص موقع باندې یو کس ته فرمایلو چې هغه مهاجر ام قیس وای دا خبره صرف هغه پوری خاص وا بقایا دا خبره د بل چا لپاره شامل نه ده چې هر سړی ته بتوای چې را ستا عمل ټیک نو تاسو په دې باندې اجر نه ملاويږي نو دا د هغه یو اعتراض دی بل اعتراض هغه وای چې کوم تاسو په دنیا کې وګورو نو چې کم نتایج دا مونږ ته ملاويږي نو دا په څه سره ملاويږي دا په عمل سره ملاويږي وای تاسو وایي چې دا اعمال دارومدار د په نیت سره ده نو که نیت ته ډېر وکړي خو چې تا عمل نه کړي نو دا هغه څه نتیجه نه راوځي نو دا هغه جواب دا ده چې دا خبره په دنیا کې ده ځکه دنیا